بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کوم سبق می شریکوي هغه نوم د امام بخاری او غیر مقلدین. د غیر مقلدین دا دعوا دو چې امام بخاری رحمت الله علیه دا غیر مقلد او د میجه دعوا دادو چې امام بخاری رحمت الله علیه دا مقلد دی. اځون ته بحث دی چې امام بخاری د چا مقلد او میج د چا تقلید کی په دا کې اختلاف نشته. اصل اختلاف په دا دی چې امام بخاری مقلد دی او کنه. نو دغه د پورا څو بنیادی خبره زده کول دا ضروری دي. اول دا خبره چې اول میجه خپل موقف دا پیژني، خپل نظریه دا پیژني او خپل دلایل چې کوم دي دغه پیژني او خپل عقیده پیژني. بیا په انا بعد د فریق مخالف یغه موقف د یغه نظریه د یغه عقیده او د یغه دلایل ده او پیژني او د چې کوم شبهات پیش کوي د چې کوم دلایل پیش کوي هغه او پیژني او د یغه جوابینه او پیژني. بیا میشت استاد خبره کړل دا هم د جوت اسونوي او مخته د خبره ورزده کول بل چتا بیا په دا که هم میشت استاد راځي ته اسونتیوي. او داسې د صحیح بخاری مکمل او تفصیلی نوم دادی الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. عموما دا کتاب په صحیح بخاری سره خلق تعبیروي صحیح بخاری دا د صحیح بخاری مکمل نوم دی. او دا سه امام بخاری چې کیما مصنف دا کتاب لیکلی دی د یغ نوم دی امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری نور الله مرقده. مکمل نوم څه دی؟ محمد اسماعیل البخاری. عام خلق داته نوم دا وخل چې امام بخاری بس. نو دا د امام بخاری مکمل نوم دی او د صحیح بخاری مکمل نوم دا هم تاسو پیش کړ. او دا کتاب چې کوم دی دا معتبر او معتمد کتاب دی. دا سه دغه په عموما په هر مدرسه کې دغه درس کیږي او دا ډېر قبولیت الله تعالی د کتاب ته ورکړی دی. او بل دا خبره چې د میش په ملک پاکستان کې چې کیما غیر مقلدین د احناف خلاف په میدان کې غلي دي دا خبره بیانوي یا چې صحیح بخاری د میش کتاب دی. د عموما دلایل د صحیح بخاری نه پیش کوي او دا خبره بیانوي په عوام کې دغه تاثر پیلاوي چې د صحیح بخاری سره رشتہ د میجدو د غیر مقلدین دو د احناف دغه سره رشتہ نشته. او بل دا خبره بیانوي دی چې امام بخاری رحمت الله علیه د اهل حدیث دی او دغه حنفی نه دی یا مقلد نه دی بلکې اهل حدیث ته غیر مقلد دا خبره دی بیانوي. او په خلق کې دغه تاثر دی پیش کوي یا چې بشکه احناف چې کیم دي دا کتاب ورته ویایي په مدرسه کې خلک ویایي او زده کوي او داسې دغه ختم بخاری شریف باندې د جلسه انعقاد حق او علما کرام ته دستربندي هوي اخري حدیث د دغه کتاب ویل شي خو په دغه کتاب باندې عمل نکړي. دا غیر مقلدین چې احناف په دغه کتاب باندې عمل نکړي با اگر چې د هر څه د کتابو کو خو په دغه کتاب باندې د عمل نشته. نو دا خبره زه ان شاء الله مخکې ته بیانوم چې آیا صحیح بخاری باندې عمل د غیر مقلدین کو او که احناف کو. د صحیح بخاری سره تعلق دا د غیر مقلدین دی او که د احناف دی دو په یغزي کې پته ولګي چې آیا دا غیر مقلدین خبره صحیح کو او که غلطه کو. او بل خبره دا دو چې میز دا دعوا کې چې امام بخاری رحمت الله علیه دغه مقلد دی او غیر مقلدین چې کیم دی هغه دا دعوا کو چې امام بخاری رحمت الله علیه دا غیر مقلد دی. عموما په مدارس کې په دا خبره باندې تفصیلی دا موضوع باندې تفصیلی خبره ځکه نشي چې د درس نظامی کې عموما د خلک د استوزونه او د طالبونو توجه دا د وفاق المدارس ته دغه مدرسې امتحان د بورډ امتحان طرف ته وي ځکه چې استوز هم کچېره خارجي موضوع ته لوړ شي بیا د سبق نصاب زود پته کیږي او که شاګرد خارجي مطالعه ته زیات لوړ شي بیا د امتحان تیاری صحیح نشي. دغه وجه سبق ویلل دي او یوداول دي امتحانات دي نو په دا وجه باندې خلک خارجي مطالعه ته زیاتای نشي تللی
نو په دغه موضوع باندې په داسې خبره باندې د سړی دماغ ولته کولاویږي چې کله د په فراغت نه بعد تخصص وکړو دا چې تخصص وکړو دای مفتی جوړ کو داسې د مناظره کورس وکړو اختلافي مسائل وایي بیا د ذهن په د خبره باندې کولاوي چې اختلافي مسائل یې تشته غیر مقلدین یې تشته بریلین یې تشته مودودین یې تشته دا ټول مسائل د ذهن کې روشي او چې کله د فراغت نه شي په انا مخ کې د ذهن چې کیم دی دا محبوس وي دغه شی عموما زیات معلومات نشي الا ماشاءالله په سو کې یو نیم کازات وي اچاغه دغه خبره حقیقت ته رسیدلای وي نو د امام بخاری رحمت الله علیه د ذهانت یو واقعات صرف بیانومه هغه باندې اکتفا ضروري دو چې الله تعالی د امام بخاری رحمت الله علیه نه د امر 4 وخصیدو چې ټوله دنیا د چاره طاهرونه امام بخاری رحمت الله علیه یوارز بغداد ته تشریف یوار بیا ولته چې کیم مقیم خلق و یغه د امام بخاری رحمت الله علیه د امتحان خستل کوشش پساو کوله کوشش چې میز د امام بخاری امتحان وخلی خلق یې چې داغه امیر المؤمنین فی الحدیث حافظ الحدیث داسې القابات ورته استعمالیږي میز وخت چې هغه واقعاتا دای په صحیح طریقه باندې حافظ الحدیث تای او کنه بیا دغه یو طریقه جوړ کړل چې لاس کسونی تیار کړل او د هر کس په ذمہ باندې لاس احادیث ولګول چې تو لاس احادیث تیاروي په دغه لاس احادیث کو د حدیث سند غلطه وي د حدیث متن غلطه وي سند هغه ته چې پکینه واسطه سره میشته دغه حدیث رسیدلی هغه الفاظ الټا کوي سره غلطه وي او کیم چې د حدیث الفاظ دي دغه هول ټکوي بیا میز دغه حدیث په امام بخاری مخته پیش کوي بیا پښتنه نه کې چې دا حدیث صحیح دی او کنه ولته د پته ولګي چې آیا دغه واقعاتا حافظ الحدیث دی او کنه د حافظ الحدیث چې میز د خلک په ذهن کې د متعلق یو غلط تاثر پیش کی دا د مقصد چې کله د هر کس په ذمہ باندې لاس احادیث ولاګدل دا تقریبا 100 احادیث د داس تیار کړل چې د یغه سند هغه غلط ک د یغه متن هغه غلط ک چې کله مجلس ولاګد خلق روغه عوام الناس ته و مجمع دو علماء کرام دي بزرګون خلق نسته زهین خلق ته امام بخاری رحمت الله علیه ته تشریف ور اول کا شخص ورته چې دغه یو حدیث ته دغه سند دادای غلط سند ورته بیان ک او غلط متن ورته بیان ک حدیث الفاظ الټا کړل امام بخاری رحمت الله علیه دغه په جواب کې ورته چې لا اعرفه زه دا نه پیژنم یعنی مو داس احادیث نه درویدل بیا بل حدیث ته بیان کړ دغه په جواب کې ورته ویل چې لا اعرفه بیا بل بیان کړ دغه هدا پورا چې د یو نروانڅه د سل احادیث پورا دا ټول حدیثونه دغه ټول خلک سند هغه غلط ورته بیان کړ متن هغه غلط ورته بیان کړ دغه ټول په جواب کې امام ابو حنیفه امام بخاری رحمت الله علیه دا جواب ورکړ چې لا اعرفه دا زنه پیژنم د خلک په ذهن کې دا شک پیدا شو چې امام بخاری رحمت الله علیه خو په تش نه پیژ خو چې کیما داس خلکو چې هغه ذهین و عالم خلکو یغه اصول جرا تعدیل کې مناسبت و یغه ته پته لګیدا چې امام بخاری څه وایي د امام بخاری د فعل څه مقصد دی حالانکه خپل خبره په ټوله خبره باندې د خلک پیدا چې امام بخاری څه وایي په دا خبره کې د کی مقصد دی بهرحال چې کله د دې ټول احادیث مکمل شول امام بخاری رحمت الله علیه متوجه شو ورته چې په توس کې اول کا چې اول حدیث بیان کړی دی تو دغه حدیث غلط سند دا بیان کړی دی حدیث چې غلط سند هغه امام بخاری ورته وایي تو چې دا حدیث غلط متن بیان کړی دی هغه دا دی د یغ سړی غلط سند هغه بیان کړ د یغ سړی غلط متن هغه بیان کړ بیا ورته چې دا حدیث صحیح سند دا دی او صحیح متن دی نو امام بخاری رحمت الله علیه په یو مجلس کې د نه د لاسه کسونه د سل احادیث غلط سند غلط متن صحیح سند او صحیح متن دا په یو مجلس کې د تاسو نو کو او بیا د ته پته ولګی چې امام بخاری رحمت الله علیه څه یې بیا عوام ته پته ولګی چې اوهو مش په ځکه خدا خبره نه و چې امام بخاری څه مقصد دی وس په دا خبره په پوښتنه چې امام بخاری لا اعرفه د ویل څه مقصد نو امام بخاری رحمت الله علیه دمر الله تعالی د قوت حافظه ور کړی و
چې د په یو مجلس کې د سل احادیث غلط سند دا هم یو دی که غلط متن دا هم یو دی که بیا په یو مجلس کې د غلط سل احادیث غلط سند دا هم ورته بیان که غلط متن دا هم ورته بیان که او د یغه صحیح سند او د یغه صحیح متن دا هم ورته بیان که دا سه الله تعالی د امام بخاری رحمت الله علیه په دنیا کې دمره چارو خستیدو چې ټوله دنیا د علم ته او د چارته هرونه او دا سه سید الفقهاء نعمان بن ثابت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قبولیت چې الله تعالی په دنیا کې د دنه څومره چارو خستیدو دغه هم یو واقعه درته بیانوم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یوارس خوب ولده او په خوب کې دا ولده چې نبی علیه الصلاه والسلام قبر مبارک چې کیم دی داخلو شوی دی کولاو شوی دی او د نبی علیه الصلاه والسلام اډیکی مبارک چې کیم دی دغه داس یو یشته ګوشي یشته بیا زه ورغلم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا خبره بیانوي خوب بیانوي چې مو دا اډیکی جمع کړ او د سینې سره مو ولاګول په دا خوب کې د سخت وډر چې دا څه وجه ده چې کله چکش دای د سخت پریشان شو بیمور خلق د بیمار پرسی ترتل د پښتنه وکړه عیادت ته ورتل ورته د خپل یو شاګرد ابن سیرین رحمت الله علیه تعالی ګوره زمونږ په دا کې یو بل خبره وروزی چې د میجا د علماء دیوبند دا خاصیت دی چې کیم یو سړی د کیم فن اماموي علماء دیوبند د یغه صاحب فن طرف ته په هغه مسله کې رجوع ابن سیرین رحمت الله علیه په امام صاحب نه ډیر کم دی خو د ابن سیرین رحمت الله علیه فن چې کیم دی هغه د خوب دی د خوب تعبیر دی هغه صاحب فن دی نو امام صاحب دغه فن امام نه دی دغه وجنه امام صاحب ها په دغه فن کې ابن سیرین رحمت الله علیه طرف ته رجوع کړي نو کله چې شاګرد ابن سیرین رحمت الله علیه طرف ته ورغی ورته و چې دا خوب دی د خوب جواب راسک تعبیر راسک ابن سیرین رحمت الله علیه ورته و چې دا خوب چل دی د ورته و چې زه خو یې قسم نه کړی چې د مون نو نور ته وخلې بهر ډېر استړی کو اخر ورته ول ابن سیرین رحمت الله علیه چې دا خوب د امام اعظم امام ابو حنیفه نه بغیر بلی څوک نشللی څومره مقام د په نزدیک خو ورته بیان کو تعبیر ورته وشو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا کیم خوب لري دا کیم اډی کی جمع کړي دغه مراد د نبی علیه الصلاه والسلام سنت دي دا وخت ورته چې نه دا یو د نبی علیه الصلاه والسلام چې کیم سنت پلاو شوی دي عام حالات کې په عام ځایونه کې دغه د جمع کو سره او دغه د جمع کول او دغه د تشریح او په خلق کې دغه پلاول چار د الله تعالی د امام صاحب مخالف بیا داسې وشول چې الله تعالی په دنیا کې څومره چار د نه وخستې ټوله دنیا د چار ته هیرونه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تعالی دمره ذهنت ور کړو دمره مقبولیت ور کړو چې الله تعالی د دمره زیات چار وخستې چې نن سبو خلق د چار ته هیرونه صحیح بخاری کې بعض مرفوع روایت دي چې د یغه سند رسول الله صلی الله علیه وسلم ترسیږي صحیح بخاری کې بعض روایت موقوفات دي چې د یغه سند دا صحابي ترسیږي صحیح بخاری کې بعض روایت مقطوعات دي چې د یغه سند تابعی ترسیږي او دا سه صحیح بخاری کې بعض روایت هغه معلقات دي یعنی امام بخاری یا خود روایت بالکل سند ذکر کړای نه دی او کله کله راځي چې صرف یو یا دواره یون ذکر کی او مکمل سند ذکر نکو دا ته معلقات دي او صحیح بخاری کې بعض مکررات دي امام بخاری یو حدیث ذکر کړی دی هغه حدیث یا مکمل بیا وروړی دی او یا مکمل حدیث نه دروړی بلکې د یا حدیث یو جزء وروړی دی او صحیح بخاری کې داسې متابعات هدي یعنی امام بخاری یو حدیث روایت دی په هغه نورسته دی یغه توابع هر وړي نو دا کټول مصر جمع کی دغه تعداد جوړیږي 9082 یعنی 902 او دغه ټول سند
دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه رسیږي بلکې د بعض سند رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږي او د بعض سند دا صحابي ته رسیږي او بعض سند چې کومه دغه تابعی ته رسیږي. نو دا خبره د موسره معنی دا خبره ټول معنی چې صحیح بخاری په دا کې صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم افعال اقوال او د تقریرات صرف دا نه دي بلکې په صحیح بخاری کې دغه سره د صحابه کرام د تابعین تبع تابعین او د ورسته بعضی فقهای کرام اقوال او افعال ده موجود دي. نو د صحیح بخاری سره او د امام بخاری سره رشتہ د یغه خلق دو چې هغه د پیغمبر خبره مانی او په انا بعد د صحابي خبره مانی د تابعی خبره مانی تبع تابعی خبره مانی مجتهدین او د ورسته فقهای کرام خبره مانی ځکه چې دغه ټول د امام بخاری مانی او چې کیم خلق هغه صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره د حجت غني په انا ورسته د صحابي تابعی تبع تابعی فقيه او د مجتهد خبره دغه بالکل د سره معنی هنه نو د داسې سړی د امام بخاری سره او د صحیح بخاری سره رشتہ شته او کنهشته بالکل دغه سره بالکل د یغه رشتہ نشته ځکه چې امام بخاری وا خبره کو او د بل خبره نو داسې دا خبره په ځین کې شنه وای چې میجه انبیا دا حجت معنی په اوله درجه کې بیا په انا بعد حجت غني صحابه کرام بیا حجت معنی تابعین بیا تبع تابعین بیا په انا بعد میش حجت معنی تشای مجتهدین او فقهای کرام او داغه ټول خبره داغه امام بخاری معنی. نو د امام بخاری او د صحیح بخاری سره تعلق د یغه خلق دی چې هغه دغه ټول خبره معنی یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم افعال اقوال تقریرات صحابي فعل قول تقریر تابعی تبع تابعی ورسته فقهای کرام دا معنی او د امام بخاری سره او د صحیح بخاری سره د یغه خلق بالکل تعلق او رشتہ نشته چې هغه دغه ټول خبره نه معنی هغه صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل تقریر معنی د صحابي قول فعل تقریر تابعی تبع تابعی د فقهای کرام اول دا بالکل د سره معنی نه خلاصہ دا شولا چې امام بخاری او د صحیح بخاری سره تعلق د یغه خلق دی چې دا ټول خبره معنی او چې کیمه د امام دا ټول خبره نه معنی یغه د امام بخاری او د صحیح بخاری سره بالکل تعلق او رشتہ نشته. صحیح بخاری کې کل تعداد د روایت هغه د 9082 په دا 9082 نظر دوا دیا په دا کې 22 روایت 22 روایت 22 دا روایت داسې دي چې داغه ته ثلاثیات وي دا ته ثلاثیات امام بخاری وي. ثلاثیات مطلب دا دی چې امام بخاری رحمت الله علیه ونصا رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا چې کیمو داغه روایت رغله دی په دا کې صرف درې واسطې دي صرف درې راویون دي په دا کې په کم نه کم واسطه دو او امام بخاری رحمت الله علیه ته په داسې روایت باندې فخر محسوسیږي په داسې روایت باندې فخر کو او داسې دغه عالی سند شمیرل کیږي چې په ټول نه د عالی شان سند ول روایت هغه د چې پاغه کې صرف درې واسطې وي کم واسطې وي او داسې هر فقيه د یغ دا خواهش دی چې زه داسې روایت جمع ک داسې روایت روخلم چې پاغه کې واسطې په ټول نه کم وي هغه د ثلاثیات په دا 22 روایت کې 20 روایت داسې دي چې هغه امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتابه کې جمع کړی دي خود دغه شل روایت چې کی مراوی دی هغه د امام صاحب شاګردون دي. نو کسه د امام صاحب سره د امام بخاری څومره ګهرا او زید تعلق دی. امام بخاری رحمت الله علیه 11 روایت روخستی دي خپل کتابه کې او دغه راوی دی امام مکی بن ابراهیم دغه د امام صاحب شاګرد دی. امام بخاری رحمت الله علیه یو لاس روایت د مکی بن ابراهیم نه رخصتي چې هغه د امام صاحب براه راست شاګرد دی او شپږ روایت د امام بخاری رحمت الله علیه وړي دي چې د راوی د امام ابو عاصم دا د امام صاحب شاګرد دی او درې روایت د امام بخاری رحمت الله علیه خپل کتاب کې وړي دي او دغه چې کیم راوی د
روایت چار وړي دي راوی د یو نوم د امام محمد بن عبد الله انصاری دا د امام ظفر رحمت الله علیه شاګرد دی او په یو واسطه سره د امام صاحب شاګرد هم جوړی شي نو خلاصه د ټول خبره ده چې امام بخاری رحمت الله علیه دا په خپل کتابه کې 22 ثلاثیات جمع کړي دي 22 په دا 22 کې دوه پرې شي دي دوه د نور امامونه د شاګردونو نروړي دي په دا 22 کې 20 روایت داسې چې هغه امام بخاری رحمت الله علیه د امام صاحب د شاګردونو نه راخستي نو کې هغه خلک چې دغه داوا کو چې د صحیح بخاری سره او د داسې د صاحب د امام بخاری رحمت الله علیه سره تعلق دا د میرزا تایدی دا اصل خبره ده بلکې د صحیح بخاری سره او د امام بخاری سره تعلق چې کوم هغه د احناف زیاتای دی ځکه چې امام بخاری د امام ابو حنیفه سید الفقهاء نوبان بن ثابت سره دمره په ګیره دمره مضبوطه رشتہ او تعلق دی چې په خپل کتابه کې هغه روایت چې د یغه سند ډېر عالی دی په 22 روایت کې 20 روایت امام بخاری رحمت الله علیه د امام صاحب د شاګردونو نه راخستي نو تاسو په اندازه وکئ چې امام بخاری رحمت الله علیه تعلق د امام صاحب سره څومره زیاتای دی نو د احناف تعلق د امام بخاری سره او د بخاری سره دا زیاتای دی او که د غیر خلک چې هغه داوا کو چې د میجا تعلق د امام بخاری سره او د بخاری سره زیاتای دی چې هغه د امام بخاری ټول خبره نه مانی او میش چې کوم د امام بخاری ټول خبره مانی امام بخاری چې کوم روایت وروړي دي ک مرفوعات دي موقوفات دي مقطوعات دي مرسلات دي مکررات دي توابع دي دا ټول میزمانی خدای چې کوم دي هغه صرف مرفوعات حدیث مانی بل یو نه مانی نو خلاصه دا دو چې امام بخاری او د بخاری سره تعلق او رشتہ د یغه خلک دو چې هغه دغه ټول خبره مانی او د امام بخاری او د بخاری سره رشتہ د یغه خلک قطعا نشته چې هغه په دا کې صرف یو خبره مانی باقی خبره نه مانی